د مدینه منورې نه یو سړی براشي دجال ته مخامخ بشي دی به ورته وي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم اب ورته وي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې وی ګوره سم شه ګني وجنم دی وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې خدای نه دی به خلکو ته ووایي چې ښه که دې مې اوس مړ که تاسو به ومنئ چې زه خدای یم هغې وي موږ ته مخکې نه منلې چې خدای یې عرب والا په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کي نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي په منځ کې به داسې مزل وکړي مړ مې که هغې وایي او وی کوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم وی چې مونږ خو ته مخکې منلې چې خدای یې واپس به را جمدې کړي نبی علیه السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به دا مخ پړقېږي بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی ما منې چې زه خدای یم وی نه اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې وی بیا دې وجنم وی نه به شي وجلی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کي دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي دی به وجني اوچتی به لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نشي رسوا به شي دغه ځای کې نو عیسی علیه السلام به لګي چې دجال به مړ کي چې دجال مړ کي عیسی علیه السلام به په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیه السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي یو انار چې په سوونو خلق به هغه خوري خلاصیږي به نه او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لوړه ډله به ترې لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ زرغونتیا به وشي میوې به زیاتې شي ځمکه به زرغونتیا را زرغونه کي مسلمان به ډېر زیات خوشحاله او ډېر د عدل و انصاف حکومت به بیا شروع شي